أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د جنگ بدر په حواله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سیرت او د واقعاتو باره کې ذکر روان وو. جنگ بدر چې ختم شو او خدای پاک کافران د هغې بد انجام ته ورسول لکه څنګه چې ذکر شوی دی. اویا کافران وژل شوي وو چې پکې ګڼ شمېر رئیسان او سرداران هم شامل وو. بیا د دغه د قریشو رئیسانو د تدفین باره کې داسې ذکر ملاویږي په صحیح بخاري کې دی چې حضرت عبدالله بن مسعود بیانوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کعبې کې مونځ کولو پخوانی وخت پخوانی چې کوم ټول حالات وو هغه بیانېږي لګیا دی دلته چې مخکې به څه حالات وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم کعبې کې مونځ کولو چې د قریشو د یو څو کسانو په وینا د هغې کې چې کوم د ټولو نه بدبخته وو هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ولو ترمنځ د یو ځناور بچه‌داني کېښوده چې کله هغوی د سجدې په حال کې وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د سجدې په حالت کې پاتې شو او هغه خلکو خندل. حضرت فاطمه علیه السلام ته چا ووی هغوی وړوکي وو هغوی په منډه راغله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سجدې په حالت کې وو او هغوی بیا د هغې نه هغه لرې کړي یعنې هغه درنه بچه‌دانه چې کومه وه هغه لرې کړه حضرت فاطمه او بیا حضرت فاطمه هغه خلکو ته بد رد وی او چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم مونځ وکړو نو هغوی دعا کړې وه چې خدایه ته قریش راونیسه یا خدایه ته قریش راونیسه یا خدایه ته قریش راونیسه. بیا هغوی نامې اخیستې وې چې یا خدایه عمرو بن هشام او رتبه بن ربیعه او شیبه بن ربیعه او ولید بن عتبه او امیه بن خلف عقبه بن ابي معيط او عماره بن ولید راونیسه. حضرت عبدالله وی چې قسم په خدای چې ما په خپله دوی ټول د بدر په ورځ پرېوتې لیدلي وو یعنې دا کومو خلکو نامې چې رسول کریم اخیستې وې بیا هغوی راکاږلي شوي وو د بدر په کنده کې غورځولي شوي وو او بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې دا د کندې والا د لعنت د لاندې دی. همدغه شان د سیرت په کتابونو کې لیکلي شوي دي چې رسول کریم ارشاد فرمایلی و چې د مشرکانو لاشونه د هغې کوم ځای کې چې هغې وژلې شوي دي هغه ځینې دې راوچت کړی شي او هغوی د جنګ شروع کېدو نه مخکې هغه ځایونه ښودلي وو چې کوم ځای کې به هغوی وژلې کېده
نو حضرت عمر نه دا روایت دی چې رسول کریم موږ ته د بدر په ورځ د مشرکانو دا کم خلک چې وجل شوي دغې قتلګاهونه ښودلي وو هغوی به د ځایونو ښودلو فرمایل به چې که سبا به انشاءالله دا به د عتبه بن ربیعه قتلګاه وي دا به د شیبه بن ربیعه قتلګاه وي او دا به د امیه بن خلف قتلګاه وي دا به د ابوجهل بن هشام قتلګاه وي او دا به د فلاني قتلګاه وي هغوی به خپل لاس په ځمکه ایښوده دا ټوله نشاندهي هغوی فرمایله بیا بله ورځ د بدر په د غزا په ورځ چې کله دا خلک ووژلې شو مړه شو نو د هغوی لاشونه د هغه ځای نه لږه مخوا دېخوا نو چرته چې هغوی یعنې رسول کریم خپل لاس ایښی و حضرت عایشه نه روایت دی چې د جنګ نه پس رسول کریم حکم ورکړی و چې د کافرانو دا ټول مقتولان په کنده کې واچوئ نو هغه ټول واچولی شو په کنده کې سوای د امیه بن خلف ځکه چې د هغه مړی په خپله زره کې پړسېدلی و چې کله هغه اوچتولی کېدو نو د هغه غوښه پرېوته نو په دغه وجه په هغه باندې هغه ځای کې خاوره او کاڼي واچولی شو دغه هغه مړی پټ کړی شو پرې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم چې کله حکم ورکړی و چې د مشرکانو لاشونه دې په کنده کې وغورځولی شي نو عتبه بن ربیعه ونیوی شو په کنده کې وغورځولی شو نو رسول کریم د حضرت ابو حذیفه چې د عتبه زوی و د هغه په مخ باندې د ناګوارۍ اثار ولیده د مسلمان شوي پلار یې کافر و نو هغوی ورته وفرمیل چې ابو حذیفه شاید چې ستا په زړه کې د خپل پلار باره کې څه ګمان تېر شوی دی نو هغوی ورته عرض وکړو چې یا رسول الله نه خو زه د پلار باره کې څه شک لرم نه د هغه د قتل باره کې څه شک لرم خو زه خبر وم چې زما پلار صاحب الرای و حلیم و عزتمند انسان و امید ماته دا و چې دا خبرې یعنې دا ښې خبرې دا نیکې خبرې دا به هغه د اسلام طرف ته راولي خو چې کله ما د هغه انجام ولیدو نو د هغه کفر راته را په یاد شو حالانکه ما ته د هغه د اسلام قبلولو امید و نو په دغه خبره زه غمجن کم نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم هغوی ته یعنې ابو حذیفه ته دعای خیر ورکړه او د ښېګړې کلمات یې ورلپاره ووایي د حضرت ابوطلحه انصاري نه روایت دی چې نبي کریم صلی الله علیه و وسلم د بدر د جنګ په ورځ د قریش سردارانو کې د 40 کسانو باره کې حکم ورکړی او هغوی د بدر په کوو کې کوې وچای کې واچولی شو او چې کله به هغوی په یو کام باندې غالب شو نو په میدان کې به 3 شپې هغوی ایسارېده او چې کله رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په بدر کې ایسار و درېیمه ورځ شو نو هغوی یې خپلې اوښې باندې د کجاوه تړلو حکم ورکړو نو په هغې باندې کجاوه وتړلې شوه او چې هغوی روان شو نو صحابه هم ورسره روان شو او هغوی دا وی چې موږ دا ګڼل چې هغوی د څه غرض لپاره روان دي څه مقصد دی نو رسول کریم دغه کوی سر ته ورسېده او ودرېده هغه کوی چېرته چې کافران غورځولی شوي وو د ښخولو لپاره نو هغې د هغې د پلارانو نامو سره هغې ته اواز کول شروع کړو چې کوم مړه شوي وو چې فلانیه د فلاني زویه یا فلانیه د فلاني زویه آیا اوس ته په دغه خبره خوشحاله یې که تا د خدای او د هغه د رسول فرمانبرداري کړې وې ځکه چې موږ خو رښتیا بیا مونده چې کوم لوست چې زموږ رب موږ سره کړی وو نو آیا تاسو هم هغه څه بیا مونده چې د کوم لوست چې ستاسو رب تاسو سره کړی وو نو ابوطلحه وی چې حضرت عمر ورته وویل چې یا رسول الله تاسو دغه مړو سره څه خبرې کوئ چې ژوند پکې نشته مړه دي نو رسول کریم ورته وفرمیل چې قسم مې د هغه ذات دی چې چا په لاس کې د محمد صلی الله علیه و وسلم ژوند دی تاسو د دوی نه زیات نه اورئ دغه خبرې چې کومې زه کوم لګیا یم په سیرت ابن هشام کې دا ذکر داسې دی چې یا د کوی والاو تاسو د خپلو نبي ډېر بد خپلوان وئ تاسو زما تکذیب کړی وو او نورو خلکو زما تصدیق وکړو تاسو زه د خپلو کورو ویستم او نورو خلکو ماله پناه راکړه تاسو ما سره جنګېدئ او نورو خلکو زما مرسته کړې وه بیا یې ورته وفرمیل چې هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا چې ستاسو رب تاسو سره چې کوم لوس کړی وو نو آیا تاسو هغه
وکړو چې رښتینی دی. په سیرت خاتم النبیین کې دغه واقعه حضرت مرزا بشیر احمد صاحب داسې لیکلې ده چې د واپسۍ نه مخکې رسول کریم هغه کندې له ورغله چېرته چې د قریشو مشران ښخ کړي شوي وو، او بیا هغې کې د یو نامه هغوی اخیسته او ورته یې فرمیل چې هل وجدتم ما وعدکم الله حقا فانني وجدت ما وعدني الله حقا. یعنې تاسو هغه لوز رښتونی بیا موندو چې کوم خدای زما په ذریعه تاسو سره کړی وو، ځکه چې ما هغه لوز رښتونی بیا موندو چې کوم خدای ما سره کړی وو. بیا ورته فرمیل چې اهل القلیب بیس عشیرة النبی کنتم لنبیکم کذبتمونی وصدقنی الناس صدقنی الناس واخرجتمونی وآواری الناس وقاتلتمونی ونصرنی الناس. یعنی یا هغه خلکو چې په کنده کې پریوتي تاسو د خپل د نبی ډېر بد خپلوان جوړ شوي، تاسو زما تکذیب کړی و، نورو خلکو زما تصدیق کړی و، تاسو زه د وطن نه وباسلی وم او نورو خلکو ماله پناه راکړه، تاسو زما خلاف جنګ کړی و، تاسو نورو خلکو زما مدد کړی و. حضرت عمر ورته عرض وکړو چې یا رسول الله دوی اوس مړه دي، دوی به څه واوري؟ رسول کریم ورته وفرمیل چې دوی زما دا خبره تا نه بهتر اوري لګیا دي. یعنې هغه علم ته هغې رسېدلي دي چېرته چې ټول حقیقت ښکاره شي او هېڅ پرده نه پاتې. د رسول کریم دا خبرې چې کومې لیکلې شوي دي بیان شوي دي، دی ځان کې یو عجیبه درد او علم لري او دی نه د هغه د زړه د کیفیت څه لږه اندازه کیدی شي چې هغه وخت په هغې باندې طاری و، او داسې معلومیږي چې هغه وخت د قریشو د مخالفت چې کوم پخوانی تاریخ و تیر، هغه د هغې د نظرونو وړاندې و. هغوی د تخیل خپل تخیل کې د هغې یوه پاڼه اړوله او د هغوی زړه د دغه پاڼو په مطالعې ناقلاره و. د رسول کریم دا الفاظ د دغه خبرې یقیني ثبوت ورکوي چې د جنگ د جنگونو د سلسلې د آغاز چې کومه ذمهواري وه کلیتاً په د مکې په کافرانو وه، لکه څنګه چې د هغې الفاظ قاتلتموني ونصرني الناسو نه ظاهره ده. یعنې یا زما د کام خلکو تاسو ما سره جنګېدئ او نورو خلکو زما مدد کړی و، او کم نه کم دغه الفاظونو دا خو ضرور ثابتېږي چې رسول کریم همدغه یقین لرلو چې دغو جنګونو ابتدا د کافرانو له طرفه شوې ده، او هغوی یعنې رسول کریم صرف په چې مجبوره شوي وو او د خپل حفاظت لپاره هغوی توره راخیسته وه. په دغه جنګ کې د رسول کریم د معجزاتو ذکر هم شته. پای کې یو واقعه د سیرت په کتابونو کې داسې ملاویږي. ابن اسحاق وایي چې عکاشه بن محسن د بدر په ورځ په خپله توره جنګېده، خو تر دې چې هغه د هغې په لاس کې ماته شوه او رسول کریم په خدمت کې هغې حاضر شو، نو هغوی ورله یو لرګي هغې له ورکړو، ورته یې وفرمیل چې یا عکاشه ته په دې کافرانو سره وجنګېږه. نو عکاشه چې هغه په خپل لاس کې واخیسته، نو هغه لرګي چې په خپل لاس کې واخیستو، نو هغه د هغې په لاس کې توره شو چې ډېر اوږد و، د هغې هغه اوسپنه ډېره سخته وه او رنګ یې سپین و. هغوی د هغې په ذریعه جنګ کولو تر دې چې مسلمانانو له خدای پاک فتح ورکړه. راوي وایي چې دغه تورې نامه اون وه، او وروستو نورو جنګونو کې هم هغوی دغه توره استعمالوله تر دې چې د مسلمه کذاب خلاف چې کوم جنګ وایي کې هغې شهید شوي وو. بیا د لعابدهان او د دست اقدس د تاثیر ذکر ملاویږي. د معجزې په رنګ کې حضرت قتاده نه روایت دی چې د بدر د غزا په ورځ د هغې په سترګې باندې یو ګزار شوی و او د هغې په وجه د هغې سترګه د هغې په مخ باندې رابهدلې وه، یعنې ډیلی بار راوتی وه. هغوی دا اراده وکړه چې دا د وغورځوي. نو صحابه په دغه لړ کې د رسول کریم نه تپوس وکړو، نو هغوی ورته وفرمیل چې نه داسې ونه کوئ، او هغوی حضرت قتاده راوغوښتل او په خپل تلي باندې د هغې سترګه کېښوده او بیا یې
د خپل ځای کې خو د یعنی واپس په سترګه کې ډیلا واچوله او هغوی وایي چې هغوی ته بیا یاد هم دا پاتې نه شو چې د هغوی سترګې ته څه تکلیف چېرته رسېدلی و داسې سمه شو د هغې سترګه چې بیا به ورته اډو احساس نه کېدو چې دا هغه سترګه ده چې راوتې وه بلکې دا سترګه به د بلې سترګې نه زیاته ښایسته ښکارېده په ځینې کتابونو کې د سترګې د شفا دغه واقعه د احد د جنگ بیانه شوې ده خو ځینې وایي او ځینې وایي چې دا د خندق د جنگ واقعه ده خو بهرحال دا معجزه وه چې د بدر په لړ کې هم بیانه شوې ده په مکه کې د کافرانو د شکست خبر څنګه رسېدلی و د دې ذکر داسې ملاویږي چې مشرکان چې د بدر د میدان نه تښتېده په غیر منظم شکل کې او خواره واره شو او د ناکلارۍ په حال کې هغوی د مکې طرف ته ورغله او د شرم نه او پیمانه په وجه د هغې سپیس نه پوهېده چې څنګه په مکې کې وردننه شي د ټولو نه مخکې چې کم تن د مکې کې د قریشو د شکست خبر سره داخل شوی و هغه عثمان بن عیاض بن عبدالله و دا وروسته بیا مسلمان شوی و خلکو ترې تپوس کو چې څه خبر دی نو هغه وایي چې عتبه بن ربیعه شیبه بن ربیعه ابوالحکم بن هشام یعنې ابوجهل او امیه بن خلف او نور سردارانو نامې واخیسته چې دا دی وجلی شو چې کله هغې په مقتولونو کې د قریشو سرداران شمیرل شروع کړو نو خلکو له د هغه د خبرې یقین ورنغلو او صفوان بن امیه چې په حتیم کې ناست و هغه چې دا واورېدو نو دا وی چې پوهېږو نه کېدی شي چې دا تن لیونی شوی دی او د ازمیښت په طور دی نه دا تپوس خو کوي چې صفوان بن امیه چېرته دی د ځان باره کې هغه تپوس وکړو نو خلکو ترې تپوس وکړو چې صفوان بن امیه سره څه وشو نو هغه وایي چې هغه وګوري خو په حتیم کې ناست دی زه لیونی شوی نه یم زه هر څه ګورم قسم په خدای د ده پلار او ورور ما په خپل سترګو لیدلی دي چې وجلې کېده یعنې هغوی ته یقین نه ورتلو چې دا تن رښتیا وی لګیا دی نو داسې د مکې خلکو ته د بدر په میدان کې د شکست خبر ملاو شوی و او د هغوی په طبیعت باندې د دونه بد اثر پرېوتی و چې دوی د مقتولانو باندې د ویر هم ممانعت کړی و دې لپاره چې مسلمانان چېرته د دې په غم باندې خوشحاله نشي موقع ورته میلاوه نشي د مکې قریشو کې یو څه و چې په خپلو مقتولانو باندې ویر کړی و نو هغوی ورته چې داسې ونه کوي یعنې نور ورته وي ځکه چې محمد صلی الله علیه وسلم د هغې صحابه به ته به چې دا خبر ورسي نو به ستاسو په دغه حال خوشحاله شي او د خپلو قیدیانو د رهایۍ لپاره به هم څوک نه لېږي یعنې تر دې چې تاسو د هغې باره کې ښه غور و فکر ونه کوئ یعنې ویر به هم نه کوئ او د خپلو قیدیانو د راخلاصولو کوشش به هم نه کوئ چې محمد صلی الله علیه وسلم د هغوی اصحاب د فدیې په معامله کې تاسو سره سختي ونه کړي د مدینې خلکو طرفه دا خوشخبري څنګه میلاوه شوې ده او د هغوی رد عمل څه و دې باره کې لیکلي دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله بن رواحه د اولی یعنی چې کومه برخه وه د برنۍ برخه وه د مدینې او حضرت زید بن حارثه چې کومه کوزه برخه وه د مدینې د هغې طرف ته لېږلي وو د خوشخبری ورکولو لپاره چې کومه خدای پاک خپل رسول له ورکړې وه دا فتح حضرت اسامه بن زید بیانوي چې موږ ته دا خبر هغه وخت راورسېدو چې کله موږ د حضرت عثمان بن عفان اهلیه حضرت رقیه بنت رسول صلی الله علیه وسلم د هغې په قبر باندې خاورې برابرولې هغوی وفات شوي وروستو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم زه هم د حضرت عثمان سره د حضرت رقیې خیال ساتلو لپاره پرېښې وم او زه خپل پلار د حضرت زید بن حارثه طرف ته هغه وخت راغلم چې کله خلک د هغوی نه چاپېره ولاړ وو هغوی دا وی چې عتبه بن ربیعه شیبه بن ربیعه ابوجهل بن هشام زما بن اسود ابوالبختري عاص بن هشام امیه بن خلف او د حجاج دواړه زامن نبی او منبی دا ټول وجلی شو او په مدینه کې صورتحال دا و چې منافقانو او یهودیانو ډېرې افواهګانې خورې کړې وې دا چې مسلمانان
مسلمانانو ډېر بد شکست خوړلی دی او دا چې نعوذ بالله محمد صلی الله علیه و وسلم هم وژلی شوي دي. د دغه افغانانو په تیارو کې حضرت زید رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په اوښه باندې چې په مدینه کې داخل شو نو یهودیانو منافقانو نور زیات دا ویل شروع کړ چې وګورئ محمد صلی الله علیه و وسلم وژلی شو او په اوښه باندې زید را روان دی. او چې کله زید دا ویل شروع کړ چې عتبه مو وژلی شو، شیبه مو وژلی شو، ابوجهل مو وژلی شو، امیه مو وژلی شو، نو په دې منافقانو دا ویل شروع کړ چې دا څنګه ممکنه ده. داسې ښکاري چې د مسلمانانو د شکست د محمد صلی الله علیه و وسلم د وفات په وجه زید نه خپل هوش حواس ورک شوي دي. نو ځکه دا داسې خبرې کوي لګیا دی چې کوم د کافرانو رد عمل په مکې کې هم هغه رد عمل د منافقانو د یهودیانو په مدینه کې و. حضرت اسامه بن زید وایي چې چونکې ما دا ټوله خبرې په مدینه کې اورېدې نو ځکه ما خپل پلار زید یو طرف ته کو او ورنه مې تپوس کړو چې بابا چې تاسو چې څه وایي لګي یا دا رښتیا دي؟ نو هغه وویل چې زویه قسم په خدای هم داسې شوي دي او دا چې زه څه وایم لګي هم دا رښتیا دي. د مدینې خلک چې څنګه خبر شو نو هغوی د فتحیاب چې کومه قافله وه د رسول کریم هغه له خراج عقیدت وړاندې کولو لپاره راغونډ شو او مسلمانان په دغه فتح باندې ډېر خوشحاله وو او هغوی د رسول کریم د واپسۍ ډېر په شدت انتظار کولو. په دغه غزا کې ټول مسلمانان نه وو شامل شوي ځکه چې مدینې نه د روانېدو په وخت د جنگ خیال نه و او د رسول کریم د راتګ خبر چې واورېدو نو یو څو مسلمانان د استقبال لپاره هرکلي لپاره د مدینه بهر ووته او د روحه په مقام هغوی د رسول کریم سره ملاو شو او د هغوی خوشحالي د کتو وه او دوی کافرانو باندې فتح یا متوب باندې دوی رسول کریم له مبارکۍ ورکولې او بیا رسول کریم مدینې ته تشریف راوړو. هلته چې کوم مسلمانان موجود وو هغوی رسول کریم ته هرکلی ووایي. په دغه جنګ کې د مال غنیمت باره کې چې کوم ذکر دی هغه داسې دی چې دغه فتح نه مسلمانانو ته د غنیمت په مال کې 1.5 اوښان او 10 اسونه ملاو شوي وو. دې نه علاوه هر قسم سامان، وسله، کپړې، بشمیره سرمنې، رنګینه سرمنه او اون وغیره شامل دي. دا هر څه مشرکانو ځان سره د تجارت لپاره راوړي وو. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم خپله برخه هم د صحابه د برخه برابرې ښودلې وه او په دغه جنګ کې یو توره صحابه د رسول کریم لپاره ایښې وه او په اوښانو کې یو اوښ چې د ابوجهل ملکیت رسول کریم ته ملاو شوی و چې په پوزه کې د سپینو زرو پیزوان و او د دغه تورې او اوښلم د سیرت په کتابونو کې خاص اهمیت ورکړی شوی دی او تفصیل دا دی چې کوم تورې ذکر وشو د دې نامه ذوالفقار و او د دې مالک یو مشرک عاص بن منبه بن حجاج و چې په بدر کې وژل شوی و. ځینې روایتونو مطابق دا توره د ابوجهل وه. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم دغه تورې نامه ذوالفقار برقرار ساتلې وه او د ذوالفقار د وجه تسمیه دا بیان شوې ده چې په دغه توره کې دندانې وې یا داسې لکیرې وې پې چې پکې کنده وې او دغه تورې باره کې لیکلي چې دا توره بیا وروستو د رسول کریم نه جدا شوې نه وه او رسول کریم غزواتو کې دا توره هم ځان سره ساتلې وه او دا توره بیا وروستو د عباسي خلفاو سره وه. همدغه شان د ابوجهل چې کوم اوښ رسول کریم ته د بدر په غزا کې د مال غنیمت په طور ملاو شوی و هغه هم رسول کریم سره و ان تر دې چې د حدیبیه د صلح په موقع رسول کریم هغه د قربانۍ لپاره ځان سره بوتلی و. دې باره کې دا کیسه ملاویږي چې دا اوښ په حدیبیه کې سرېدو چې وتښتېدو ان تر دې چې ابوجهل کور ته ورسېدو او حضرت عمرو بن انعام انصاري هغې پسې تلي وو. نو د مکې چې کوم ځینې تیز طبیعت لرونکي خلک و هغې د واپس کولو نه انکار کړی و دا اوښ. نو سهیل بن عمرو چې د حدیبیې د معاهدې په وخت د قریشو نماینده و هغه خلکو له حکم ورکړو چې دا اوښ د واپس کړی شي نو بیا هغه واپس کړی شوی و. هغه خلکو ته دا ویلي وو چې تاسو د دې په بدل کې
د سل اوښانو د ورکولو پیشکش وکړي. که مسلمانانو دا قبول کو نو دا اوښ به بیا ایثار کېږي، نو دا اوښ بیا واپس کوي دې ته. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې که دا مونږ د قربانۍ په څاروو کې نو شمېرلې نو مونږ به دا واپس کړی وی، خو دا د قربانۍ لپاره مخکې نه مختص شوی دی، نو ځکه اوس نه، نو بیا مسلمانانو له طرفه هغه حلال کړی شوی و. بیا د غنیمت د اموالو په تقسیم کې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بدر په جنگ کې چې کوم شهیدان وو د هغوی وارثانو له د شهیدانو برخه ورکړې وه. همدغه شان چې کوم نایبان په مدینې کې مقرر کړي وو هغوی یا ځینې اصحابو په ذمه چې کومې ډیوټۍ لګولې وې او په دغه وجه هغوی د بدر په جنګ کې نو شامل شوي، نو هغوی له هم برخه ورکړې وه. د بدر د جنگ چې کوم قیدیان وو د دینه د فدیې او د صحابه او د آرا باره کې دي چې د بدر چې کوم قیدیان وو هغې نه فدیه اخیستلی شوې وه، هغوی رها کړی شوي وو. د فدیې چې کوم رقم وو هغه د 4,000 نه تر 1,000 نه تر 4,000 درهمو پورې وو. او چا چې فدیه نه شو ورکولی نو هغې لپاره شرط دا و چې هغوی د مدینې ماشومانو ته به لیک لوست ښیي، نو دوی به رها کړی شي. همدغه شان بعضې قیدیان په کومه فدیه او بعضې بغیر د فدیې نه پرېښودلی شوي وو. د فدیې چې کوم ځینې روایات دي د مختلف قسمه روایتونه دي، نو ځینې عجیبه قسمه ابهام پیدا کوي. د دې هم صحیح حل راوستي د حضرت مسلمود. بهرحال مخکې به ټوله خبره حضور فرمایي بیانه کړم. د سیرت کتابونو د سیرت او د تاریخ کتابونو ان تر دې چې د حدیث په کتابونو کې د بدر د جنگ د قیدیانو د فدیه اخیستو باره کې چې کوم روایتونه موجود دي نو هغې کې روایتونه غلط ملت کړی شوي دي. حقیقت دا دی چې رسول کریم د فدیه اخیستو چې کومه فیصله فرمایلې وه هغه د خدای پاک د منشا عین مطابق وه. د عمومي روایتو مطابق حضور فرمایي دا ما د حضرت عمر په لړ کې مخکې دا بیان کړي دي، خو دلته هم ضروري دي د دې بیانولو ځکه بیانوم. حضرت ابن عباس بیانوي چې کله هغوی قیدیان نیولي وو، یعنې د بدر په موقع چې مسلمانانو قیدیان نیولي وو نو رسول کریم حضرت ابوبکر حضرت عمر ته فرمایل چې دغه قیدیانو باره کې ستاسو رای څه ده؟ نو حضرت ابوبکر ورته عرض کړو چې یا رسول الله دا زمونږ تربوران دي، زمونږ خپلوان دي، زما خیال دا دی چې تاسو دې نه فدیه واخلئ او دا به موږ لپاره دغه کافرانو په مقابله کې د قوت سبب شي او کېدی شي چې خدای پاک دې د اسلام د دې رهنمایي د اسلام طرف ته وفرمایي. رسول کریم وفرمایل چې یا ابن خطاب ستاسو رایه ده؟ نو حضرت عمر نه چې تپوس وکړو، حضرت عمر وویل چې نه یا رسول الله، قسم په خدای زما رایه هغه نه ده چې کومه د ابوبکر ده، بلکې زما رایه دا ده چې تاسو دې موږ له راکړئ، موږ به د دې مرای پرېږدو، دې به ووژنو او عقیل علي له ورکړئ چې هغه د دې مرای پرېږدي او فلانۍ ما له راکړئ چې کوم نظمن د حضرت عمر خپلوانو وایي چې دغه مرای به زه پرېږدم ځکه چې دوی ټول د کافرانو لیډران دي او د هغوی سرداران دي. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت ابوبکر خبره له ترجیح ورکړه. حضرت عمر وایي چې زما خبره له ترجیح نه ورکړې. بیا وایي چې حضرت عمر وایي چې بله ورځ چې زه راغلم نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر ناستو ژړلې. نو ما ورته عرض وکړو چې یا رسول الله کومه خبره ده داسې چې ستاسو ملګري په ژړا کړي؟ که ما ته وایي که ما له هم ژړا راغله نو زه هم ژاړم که نه، ستاسو دواړو په شان به زه ژړونکی مخ جوړ کړم. رسول کریم ورته وفرمایل چې زما د ژړا وجه دا ده چې ستا ملګرو زما مخې ته دینه د فدیه اخیستو تجویز وړاندې کړی و او زما مخې ته د هغې عذاب د دغه ونه نه زیات جغد وړاندې کړی شوی دی چې کوم جغد د خدای نبي ته جغد و. او خدای پاک دا آیت نازل کړی دی چې ما کان لنبي ان یکون له اسره حتی یسکن فی الارض، یعنې یو نبي لپاره دا جایز نه دی چې په ځمکې باندې د سخت جنگ نه بغیر قیدیان د څوک جوړ کړي. بیا مخکې دوه آیتونه چې پرېږدي نو مخکې داسې دي چې فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، یعنې چې کوم مال غنیمت تاسو ترلاسه کوئ نو هغې نه حلال او پاکیزه خورئ. نو
خدای پاک د هغې لپاره غنیمتونه جایز کړي دي. دا د صحیح مسلم روایت دی. دغه حدیث په سر کې چې کوم الفاظ دي چې رسول کریم او ابوبکر جړل او بیا مخکې چې کوم د قرآن آیت الفاظ دي کوم مضمون چې بیان شوی دی نو د هغې په وجه دا روایت مبهم شي او پته نه چلی چې څه ویل کېږي، دا خبره نه واضح کېږي. بهرحال دغه روایت صحیح ګڼلی دی اکثر د تاریخ او د سیرت کتابونو چې کوم لیکونکي دي او مفسرینو بیان کړي چې خدای پاک د بدر د جنگ چې کوم قیدیان و د هغې نه د فدیه اخیستو چې کومه فیصله وه په هغې باندې د خفګار اظهار فرمایلی دی او د حضرت عمر رایه خوښه کړې وه. د حضرت عمر سیرت الصواهنې لیکونکي چې کله یو بیل باب لیکي د حضرت عمر په رایه باندې دې باره کې چې د حضرت عمر په رایه باندې کم قرآني احکامات نازل شوي وو نو هغې کې یو دام لیکلی کېږي چې د بدر د قیدیانو په باره کې د حضرت عمر رایه له خدای پاک ترجیح ورکړې وه. خو دا مبهمه خبره ده، هیڅ په دې باندې نه پوهېږو. داسې ښکاري چې سیرت نګاران او مفسرین په دې باندې پوهېدو کې غلط شوي دي. بهرحال حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه چې د هغې په وضاحت کې څه بیان فرمایلی دي دا د هغې په غیر مطبوع تفسیري نوټ کې ملاو شوي دي. د هغې وضاحت به وکړم او هغې د دغه روایتونو تردید کوي او د حضرت مسلم موعود د وضاحت صحیح ښکاري بغیر د څه وجې د حضرت عمر مقام اوچتولو لپاره ښکاري چې ځینې مفسرانو دا روایت جوړ کړی دی یا دا په دې باندې غلط پوه شوي دي. بهرحال حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه د سورة انفال چې کوم د آیت دی 88 د دې په تفسیر کې فرمایي چې د اسلام نه مخکې د عربو رواج وو او لیکي چې افسوس دی چې د دنیا په ځینو برخو کې دا تر اوسه را روان دی دا رواج، خو چې که جنګ نه وي نو بیا هم خلک دې قیدیان کوي او غلامان یې کوي. دا د هغه زمانې خبره ده چې کله حضرت مسلم موعود دا نوٹ لیکلی وو. نو دغه آیت دا چې کوم کبیر رسم دی دا منسوخی او په صفا الفاظو کې دا حکم ورکوي چې صرف د جنگ په حال کې او سخت جنگ نه پس د دشمنان چې کوم یې د هغې خلک قیدیان جوړېدی شي او که جنگ نه نو هیڅ کم قیدي جوړول دا جایز نه دي. د دغه آیت ډېر غلط تفسیر کړی شوی دی. دا ویل کېږي چې کله د مسلمانانو د بدر د جنگ په موقع د مکې یو څو خلک قیدیان کړي وو نو رسول کریم د صحابهو نه مشوره اخیسته وه چې د دې باره کې څه فیصله پکار ده. نو د حضرت عمر دا رایه وه چې دی وجل پکار دی او د حضرت ابوبکر رایه دا وه چې فدیه اخیستل پکار ده او پرېښودل پکار دی. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه رایه خوښه کړې وه او د سورة انفال چې کوم د آیت دی 88 چې پکې دا دی چې د یو نبي لپاره هم دا جایزه نه ده چې په ځمکه کې د سخت جنګ وکړي. بهرحال حضرت مسلم موعود هم د دې په وضاحت کې فرمایي چې کومه رایه اخیستل شوې وه نو هغې کې د حضرت ابوبکر رایه مختلفه وه او د حضرت عمر رایه مختلفه وه او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې کومه رایه وه هغه خوښه کړې وه او فدیه اخیسته وه قیدیان یې پرېښي وو. خو مفسرین دا وایي چې کله دا آیت نازل شو نو خدای پاک د رسول کریم فعل نو خوښ کړی، صرف د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خبرې له اهمیت ورکولو لپاره دا رواج جوړ کړی شوی دی. که په دې باندې رسول کریم مقام هم کمیږي نو بهرحال دوی دا وایي چې د رسول کریم فعل خدای پاک نو خوښ کړی او دا قیدیان وجل پکار او فدیه نه واخیستل پکار. دا د طبري تفسیر کې دی. حضرت مسلم موعود لیکي چې دا تفسیر غلط دی. اول خدا چې هغه خدای پاک یو داسې حکم نو نازل کړی چې قیدیانو د فدیه نه اخیستل کېږي نه دي پرېښودل هغوی پکار. نو ځکه په فدیه اخیستو باندې په رسول کریم هیڅ الزام نشو راتلی. او بل دا چې دې نه مخکې رسول کریم د نخله په مقام 2 کسان په فدیه پرېښي وو او خدای پاک د هغوی هغه فعل نو ناخوښ کړی. او درېیمه دا چې صرف 2 آیتونه نه پس مخکې خدای پاک مسلمانانو له اجازت ورکوي چې د مال غنیمت نه چې څه تاسو ته میلاو شي هغه خورئ هغه حلال او طیب دی. دا خبره چا په وام کې هم نشي راتلی چې رسول کریم چې دا فدیه اخیسته وه نو دا به خدای پاک نه خوښوي
او همدغه او چې کومه چې د دې په ذریعه چې کومه پیسې ترلاسه شوې هغه ته بیا حلال او طیبه مو فرمایي. نو ځکه دا تفسیر اډو غلط دی او صحیح تفسیر هم دا دی چې په دغه آیت کې اصول مقرر کړی شوی دی چې قیدیانو په هغه حال کې نیول کېدي شي چې باقاعده جنگ شوی وي او دشمن په سخت وارونو مغلوبه کړی شوی وي او هیڅ خبره د دې تعلق نشته د حضرت عمر هغه خبره سره چې فدیه نه اخیستل کېږي. د قرآن په مفسرینو کې علامه امام رازی او معروف سیرت نگار علامه شبلی نعمانی هم همدا موقف لري چې کوم حضرت مسلم موعود بیان کړی دی. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د باره کې لیکلي دي چې مدینې ته ورسېد رسول کریم نه د قیدیانو باره کې هغوی مشوره کړې چې دې باره کې څه کول پکار دی. په عربو کې په عمومي طور د قیدیانو د وجلو یا په مستقل طور د غلام جوړولو دستور وو. خو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په طبیعت باندې دا خبره ډیره ناګواره وه او بیا لا تر هغې په دې باره کې د خدای پاک احکامات هم نو نازل شوي. حضرت ابوبکر ورته عرض وکړو چې زما رای دا ده چې دې په فدیې پرېښودل پکار دي ځکه چې دا خلک هم زموږ خپل وروڼه دي او کېدای شي چې سبا هم په دې کې د اسلام فدایان پیدا شي. حضرت عمر دغه رای مخالفت کړی و او دا ویلي چې د دین په معامله کې د خپلوالۍ لحاظ نه دی پکار او دا خلک د خپلو کارونو د لاسه د قتل مستحق دي. نو زما په رای کې د ټول وجل پکار دي بلکې حکم ورکول پکار دي چې مسلمانان د په خپل لاس خپل د خپلوانو وژني. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپل د فطرت رحم نه متاثر شو او هغوی د حضرت ابوبکر رای خوښه کړې وه او د قتل خلاف فیصله کړې وه او دا حکم یې ورکړو چې کم مشرکان خپله فدیه ورکړي هغوی دې پرېښودلی شي. نو بیا هم د دې مطابق الهي حکم هم نازل شوی و او چې کله د خدای پاک حکم د فدیه ورکولو باره کې نازل شو لکه څنګه چې حضرت المسیح ثانی هم لیکلی دي نو بیا د حدیث نه بنیاد جوړول او د رسول کریم او د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د جړلو جواز پیدا کول دا عجیبه شان خبره ښکاري. بهرحال حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې هر تن بیا د خپل د حل مطابق 1000 درهم نه واخله تر 4000 درهمو پورې د هر تن د حل مطابق دا دغه فدیه مقرر کړی شوی او دغه شان قیدیان رها کېده. باقي به انشاءالله آینده د جمعې نه پس به غیب جنازې کو دوه وړومبی د رانا عبدالحمید خان صاحب کاټګړي مربي سلسله و دوی او نایب ناظم مال د وقف جدید هم و دوی په پاکستان کې 13 ورځو کې دی وفات شوی دی د 20 کالو په عمر کې. ان لله و انا الیه راجعون. د خدای پاک په فضل موسی و. د دوی د پلار نوم چودھری عبداللطیف خان صاحب کاټګړي و او والده امت اللطیف صاحبه وه. د دې والد صاحب هم واقف زندگی وو د جماعت کارکونکي وو. عبدالحمید خان صاحب کټګړي په خاندان کې د احمدیت نفوذ دي د نیکه د حضرت چودھری عبدالمنان خان صاحب کټګړي او د نیکه د مشر ورور حضرت چودھری عبدالسلام خان صاحب کټګړي په ذریعه شوی وو. هغوی دسمبر کال 1903 کې د مسیح موعود اسلام د بیعت سعادت ترلاسه کړی وو دغې په لاس باندې. او عبدالحمید خان صاحب کاټګړي په مئی کال 1909 کې د مربي په تور د خپلو خدماتو آغاز کړی وو او په مختلفو ځایونو کې هغوی ته د خدمت توفیق ملاو شوی وو. پاکستان کې هم په بهر ملکونو کې هم. د وکالت تبشیر د لاندې د اګست کال 1915 نه تر دسمبر 1918 پورې دوی په یوګنډا کې وو. بیا د نظامت ارشاد وقف جدید د لاندې په مختلفو ځایونو کې د مربي په تور دوی د خدمت توفیق ترلاسه کو. بیا کال 1993 کې د نایب ناظم مال وقف جدید مقرر شوی و چېرته چې هغوی تر وفاته پورې بیا خدمات ترسره کول. 40 کاله پورې دوی د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. خدای پاک دوی له یو لور یو زوی ورکړی و. د دوی زوی ډاکټر عبدالرؤف خان صاحب د مجلس خدام الحمدیه ډنمارک صدر دی. د دوی زوی ډاکټر رؤف خان وایي چې والد صاحب همیشه وقف سره وفا کړې ده. په یوګنډا کې چې کله وو نو د زر راتلو وجه همدا جوړه شوې وه چې هلته باغیانو د حکومت تخته اړولې وه
او غیر ملکیان یې وباسلي وو. بهرحال په یوګنډا کې د خدماتو دوران هغوی وی چې والد صاحب له د هغه ځای مشنري انچارج محمود بیټي صاحب قرآن ورکړی و او کمپاله ته لېږلي و د تبلیغ په غرض. هلته هغوی او هغه دوران په هغه علاقه کې خانه جنګي شروع شوه. خلک مجبوره شو په نقل مکانۍ او دغه نقل مکانۍ دوران والد صاحب زموږ بیمار شو او هسپتال جوخت نه و او امداد میسر نه و. نو خلکو د هغې پلار هلته یو کمره کې پرېښوده او ولاړه. په هغه علاقه باغیانو قبضه کړې وه. باغیانو چې هلته هر طرف ته لټول چې دلته څوک موجود دي که نه. نو هلته د دوران کې یو باغي دغې کمرې ته راغلو چېرته چې د حمید صاحب موجود و ملاست و. نو هغوی دا وګڼل چې دا مړه دي نو ځکه یې پرېښوده. وایي زما والد صاحب وایي چې زه کړکۍ سره بیخي جوخت ملاست وم او کړکۍ نه به ګولۍ راتلې او مخامخ دیوار باندې به لګېدې. وایي دې نه پس ځینو خلکو سره چې واقفیت و هغې سره چې رابطه وشوه او حالات ښه شو نو هغوی د هغې والد صاحب محفوظ مقام ته منتقل کړه. دغه شان خدای پاک د دې حفاظت فرمایلی و. خلافت سره د دې ډېر د عقیدت او د مینې تعلق و. ډېر ساده انسان و او من النصاره و چې کومو څه هم چې په خطبو کې ویل کېده د وخت د خلیفه په هره خبره به دوی لبیک وی. د هیڅ تاویل دوی قایل نه وو. که چا به تاویل کولو چې دا مطلب د دا منشا ده نو ډېر به خفه کېده. بیا د عهدهدارانو او د مربیانو به پخپله هغوی ادب کولو او زوی وی چې ما ته به هم د دوی تلقین کولو د دی. وایي زه د اطفال الاحمدیه په تنظیم کې هم یو ځل نو ما ته وی چې که ته د عهدهدار او د اطفالو د متظم خبره نشي منلی پس خبره به اختلاف کړي وي هغوی نو ورته وی چې عهده بیا پرېږده. او دوی به وی چې د جومات نظام او خلافت یو ځای تړلی شوي دي. دا نه چې د یو خبره به منې او د بل به نه منې. د نورو مدد کول او په موقع اصلاح کول دا د هغوی خاص وصف و تر دې چې که د چا اصلاح به دوی کوله او خفه به شو هغه نو پروا به نه کوله او که اصلاح به وشو نو بیا به یې حوصله افزایي کوله او دا به وی چې زما مقصد صرف اصلاح و. ډېرې موقع داسې راغلی وي چې په ژوند کې آسایش کېدی شو خو هغوی همیشه وقف له ترجیح ورکړې وه. بیا تر آخري عمر به هغوی دا وی چې وایي ما به خپل والد صاحب ته وی چې په خبرو کې چې ډنمارک ته راشي ماله نو ډېر به خفه کېده هغوی او دا به وی چې ما کال نه دی وقف کړی ژوند مې وقف کړی دی او دا هر څه زما هم وقف سره تړلي شوي دي. د دوی لور حافظه حسن اره وایي چې زموږ والد ډېر شفیق مهمان نواز او خدای نه ویریدونکي وو. د دعاګانو خزانه وو. یو ډېر خاص نمایانه وصف د خدای پاک په ذات باندې کامل یقین او ډاډ وو او دې نه پس خلافت سره مینه د دوی نمایانه وصف وو. خلافت سره د هر رشتې نه زیات د یو خاص محبت انداز و. هر وخت د سوچ محور او د هرې خبرې آغاز او اختتام صرف او صرف د خلافت او د وخت خلیفه سره د مینې په تلقین به و. دوی چې کله به چې دلته راغله انګلستان ته او ځینې وخت به زه د جذباتو نه مغلوبه شوم او اظهار به مې کولو نو دوی به وی چې د دنیا ټولې رشتې فاني دي. خپله رشته صرف خدای سره مضبوطه ساته. باقي ټولې رشتې پرېږدي انسان خو صرف یو د خدای ذات دی چې چېرې هم څوک یوازې نه پرېږدي. او بیا وی چې نه پس خلافت سره مضبوط تعلق ساته. خپل انتهایی ساده طبیعت دوی لرلو او هر وخت باید دا وی چې زه یو واقفي زندگی هم زما ټول ژوند وقف دی او د دغه خبرې د دغه خواهش اظهار هغوی کولو چې تر آخره وخته زه د وقف پوره کړم. حافظ خالد افتخار صاحب ناظم مال د وقف جدید ماته لیکي چې عبدالحمید خان صاحب سره تقریبا 60 کالو پورې د کار کولو موقع ملاوه شوې ده او همیشه د یو حقیقي واقف زندگی کردار د دوی پاتې شوی دی. د عمر او د تجربې په لحاظ دوی چې ما نه مشر وو خو د خلافت اطاعت او د جماعت د نظام د انتهایی درجه پابندۍ په وجه اچرم دوی ماله د خپل د سینیورټي احساس نه راکولو نایب د دوی.
بېلوسه او بېنفسه وو او دوی په بېلوسه او بېنفسه وي دوی خاکسار سره کار کړی دی د پوهولو د چندې د تحریک انداز د دې ډېر ښه و نوي چې کوم راتلونکي کارکوونکي او مربیان او معلمان وو نو حکمت سره به د کار کولو انداز به هغوی ته ښودلو چې کوم کارونه به چې دوی ته وسپارلی شو هغه په مکمل اطاعت پوره کول صاحب الرای و د خدمت رنګ خاموشه و بې نفسه و خو 30 کالونه زیات وخت دوی په وقف جدید کې دې نه ډېره فایده پورته کړې ده آخري یو څو کالو کې ځینې وخت به دوی صحت خراب شو ماشومان به هر ملک کې ونو چا به چې دا اظهار وکړو چې ماشومانو کې چاله ورشئ نو ډېر په جذباتي انداز کې به دوی ورله جواب ورکول چې ما ژوند وقف کړی دی او تر آخري وخت به زه خدمت کوم خدای پاک دې له دې توفیق هم ورکړو او دا لوز هغوی تر آخره وخته پوره کړی دی د سلسلې مربي دي نظامت مال کې مبشر احمد صاحب هغوی وایي چې په کال 2014 کې په وقف جدید کې د مال په شعبه کې زما تقرر شوی و عبدالحمید خان صاحب بنیادی 2 نصیحتونه راته کړي یو او چې دا دواړه په خپل کاپۍ کې نوٹ کا وړاندې ده چې د ټولو برکتونو منبع خلافت دی په هر صورت کې په هر حال کې به خلافت سره وفا کوي او بل دا چې په کار کې چې ناراستی وشي نو د هغې نه صرف نظر وشي خو غلط بیانی او دروغ دا یې چېرې نه معاف کېږي چېرې به هم غلط بیاني نه کوي دروغ به نه وي نو دا 2 اصولونه دي چې ځان سره ولیکه او دا خو خاص دی هم زمونږ هر چا په دې ایمان او یقین چې خدا پاک نه به همیشه مدد غواړي او دعا به کوي بهرحال وایي چې د دورو کې به وزه دوی سره وم او بار بار عمده تاکید به کولو تحریک به کولو چې هر تن د وقف جدید د اهمیت او د ضرورت نه دومره خبرول پکار دی چې هغه په قربانۍ کولو کې هغه ته څه انقباس پاتې نشي یعنې صرف پیسې نه غواړي بلکې د چندې اهمیت به دغه په زړه کې پیدا کوي د جومات درد به کې پیدا کوي او بیا دغه نه د حیثیت مطابق به غواړو هیڅ شرم په دې کې محسوسولو حاجت نشته ځکه چې زموږ کار د سلسلې خدمت کول دی او د سلسلې لپاره مدد اخیستل دی د جوماتي املاکو خیال ساتلو تاکید به کولو چې چندې د جومات د خلکو د قربانو په نتیجه کې راجمع کیږي د هغوی خرچ کولو کې اخراجاتو کې موږ ته د اسراف نه کار نه دی اخیستل پکار چې کم ضرورت دی هغه ضرور واخلي خو ضرورت نه زیات خرچ نه کوي دوی وایي چې ما خپل زوی ته هم دا ویلي چې تر څو چې ته د جومات وفادار یې زما زوی یې باقي زما تا سره هېڅ تعلق یا مطالبه نه ده خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي درجات دې ورته اوچت کړي د دې نه کې دی د دې په اولاد کې جاري وساتي بیا بل ذکر دی چې کومه جنازه ده هغه د نصرت جهان احمد صاحب ده چې د مکرم مبشر احمد صاحب چې د سلسلې مربي دي په امریکا کې د هغوی اهلیه وه دی هم 13 ورځو کې وفات شوي دي انا لله و انا الیه راجعون خدای بخلی د خپل خاوند مکرم مبشر احمد صاحب او د دیو ماشومانو سره په کال 1902 کې امریکا ته تللی وو او په واشنگټن کې دوی اوسېده په کال 1908 کې په امریکا کې د دې خاوند د وقف زندگی توفیق ترلاسه کو خدای بخلی ټول منډره په سادګۍ او په شکرګزارۍ سره بیا تیر کړی دی چې کله دوی وقف کو د دې خاوند مبشر صاحب نو د هغه وخت د مربي کار تر سره کوي لګیا دي نو ډېر په سادګۍ او په شکرګزارۍ دوی هغې سره ژوند تیر کړی دی خدای بخلی د خدای پاک په فضل موسیه وه باقاعده چندو کې به برخه اخیسته خلافت سره ډېر د عشق تعلق د کال 1908 نه تر 2009 پورې د لجنه عمایله په تنظیم کې مختلف حیثیتونو کې د خدمت توفیق ورته ملاو شو لوکل نائب صدر لوکل صدر ریجنل صدر وغیرہ پاتې شوی دی د اسلام احمدیت خورولو لپاره ډېر په شوق او په مهنت دی به تبلیغي پروګرامونه کول د لجنه او د ناصراتو د تعلیم او تربیت لپاره به مختلف پروګرامونه دوی کول د خپلو ماشومانو تربیت هم دی په دینی رنګ کې بهتره کړی دی همدغه شان دنیوي تعلیم طرف ته هم د هغوی پام ګرځولی دی همدغه شان دنیوي تعلیم طرف ته هم د هغوی پام ګرځولی دی په غمزپلو کې د خاوند نه علاوه 2 زامن 2 لوڼه شامل دي د مرحومې 4 ماشومان د خدای پاک په فضل د جومات فعاله
ممبران دي د دین د خدمت توفیق ترلاسه کوي لګیا دي. خدا پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي. د دې اولاد د دې د دعاګانو د نیکو وارثان کی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله